الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپوست ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو مشران هم ډېره ښه خبره کړې ده او دا زموږ د دې ملک دستور هم دی او بیا زموږ د دې معاشرې چې یو خو د خدای بېوسه مه پیدا کوه او چې بل بیا غریب شي او بیا د اولاد نه وي نو خپل خپلوان هم د باندې ظلمونه او زیاتي او بربریت کوي. دا یو مورکۍ ده، دی کوروالا دی، بچی یې نشته، زامن لوریانې شته، ښه دی اوښې دی، مېړه هم نشته، دی اوښې دی. او نو کتونکو همدغه شانتې دا زنانه ده دلته کې راغلې ده، خپل فریاد یې وروړی چې څوک راله انصاف نه راکوي، خو پولیس له لاړ شو نو پولیس زمونږ نه مني او خو ډي آر سي کې هم درخواست ورکړی دی، سبا یې پکې پیشي ده. زما به ډي آر سي والا ته هم خواست وي چې حق فیصله وکړي، خو د دې حق کېږي نو پکار ده چې دا حق ترې وله واخلي. مورې د کوم ځای؟ د دریاب کورونه. شب قدر دریاب کورونو. دریاب کورونه. څه وجه ده، څه مسله ده؟ بس سیند اخیستی به نه مې پرېږدي، وجدې مې په وجای کې مې اچوي پوه شوې او سیند دې وړمه. نو دا اوس مرګ په کار دی، زما خو نونه دي، زما خو نوسی دي، ما له راشي نه ته به د بار ته به نه راوځې، دا زما حق دی، ته به د مینې نه وځې، دا ما ګټلې ده پوه شوې. او پردی ځمکه ده د برانخیل او دا لیمځي جنګونه او شورونه به مې اورېدلي، هغه پې و او دا وینا او زه پکې ناسته یم، دا د ما نه بېل کور دی. ستا کاغذونو کې ستا ده؟ او په هر څه کې زما ده، خو دا دی بیا کیس ته ولې بیلې؟ نو کاغذونه خو نو ته څه یم، د نونو حصې هم د وایي څنګه وایي چې د نونو حصه هم نه منمه پوه شوې. ستا درې لوریانې دي؟ زما درې لورې دي. زامن دې نشته؟ نه هېڅ هم نشته. نو ته تاڼۍ ته ولې نه ځې؟ ډېره لاړم پیسې ورکړي، طبیعي مې وشوه بچیه. ډي آر سي کې درخواست ورکړې؟ اوس مې دلته ویلي دي، سبا ورځ یې راته ښودلې ده، خو تا له راغلی یم بچیه، سیند نه رسېږمه، ډېره بده ورځ، ظالم دی، نه سوال مني نه زاري مني، کافر دی نو هېڅ درک مې نور نشته دی. زه به هغه روړ ته ووایم چې غریبه ده، بوډۍ ده، دوا ترې واخله، دا ځمکې پاتې دي خو حق یې کېږي نو دی لی ورکړه، مې چېړه پې او د دې نه مینه واله، خو د دې نه دې مینه واغسته نو کیدای شي چې ډېر څه مالک شي، د ډېر څه مالک شي. ښه کتونکو دا ما په ځمکو څه کول بچیه چې دا سړی دی، هر څه د ده و، زه به سبا له مړه وې، زما لوڼه په ځمکو څه کوي، خپل مالونه دې خدای لري، خو دا ډېر کافر دی که نه، زما سټونه زما د خاوند دا نښم کال دی او د ده د کوره دومره خطره ما نه راننه، ما له د ده د کوره ټیکلی راشي چې بل چا که لاړه شم. صحیح. ښه کتونکو دا مورکۍ چې کومه ده 0333 راشي دی راشي دی 2 لکه روپۍ را باندې قرض پرتې دي د خاوند، ویې واخه بیا راغی ما ته سملاسته چې ما ته سملاسته نو ما زه څه وکړم، ګرځېدمه چړ به مې کاوه، تا ته ویلي او ما ته ویلي، ولې خیر دی کور به تب کې پرېږدمه، ما له دومره څه راکئ، 2 لکه روپۍ مې پرې برابر کړي، 8 لک مې په خېټه وخوړې، ما له ده هېڅ هم رانه کړه. اوس وایي دا زما د ورور ځای دی، دا زما د ورور ځای دی، ته څوک یې، ته د پیسو شی ځه د مینې نه وځه، نو دا جایز ده بچیه. صحیح. کتونکو دا لانجې چې کومه د خپل لیور سره ده، د دې مورکۍ نمبر دی 0333 90 12 220 90 12 220 0333 90 12 220. په دې وسه څوک مدد هم کوي یا داسې څوک چې دا مسله والا خلک کوي، زما شب قدر مشرانو ته خواست دی چې راشئ، بس صحیح دی مورې، بس دریاب کورونه ته اوسېدونکي یې شب قدر یې، د هغه ځای کوم مشران دي هغوی ته مې خواست دی چې دې کې را ترمنځه شئ، د دې مور نه دعا واخلئ، دا مسله والا خلک چې د دې حق یو کاغذونو کې د دې وي نو پکار ده چې دې له ترې واخیستی شي. مور الله به خیر کړي. ښه نو زه ما چې دا پیسې هم پردی خلاصې کړمه که نه، او دا کور مو لکه قبضه د ما سره ته دا غځې نه راځې او ما وباسې، یو قبضه ده او بل کاغذونه یې انتقال وي، انتقالونه د دې ځمکو نشته که نه، د دې دامان د ځمکو انتقالونه لا نشته. ښه کتونکو دا مسله په خبرو حل کېږي، دې کې اوس زه لیور هم ګرم نه ګڼم، دا به په خبرو باندې حل کېږي، ځکه چې دا په پردي مال باندې دوی لګیا دي او په هغه هډوکي باندې نښتي دي،
نو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.